बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او د مفتی غلام فرید صاحب چې د نن تقریبا 2 میاشتې مخکې کوم چیلنج ورکړی و چې که چا امت د بنوري ټاون په فتوا کې د مفتی منیر شاکر صاحب نوم راوړو نو هغه له به زه 10 کیلو کجوري ورکوم او 1 لک روپۍ به وله انعام ورکوم. دغه چیلنج ټایم مو شو 2 میاشتې څه د پاسه د هغې وشوې او ماته د ډیرو خلکو له طرفه بار میسیجز راځي چې یاره دغه چیلنج څه چلو شو، هغه چیلنج چا قبول کو چا قبول نه کو. نو قدرمنو په دغې حوالې سره در سره څو ضروري خبرې کومه. مهرباني به ستاسو دا وي چې دا خبرې موږ سره تر اخره پورې وګورئ او په اخره کې یو فیصلې ته ورسو. قدرمنو کتونکو چې کله مفتی منیر شاکر صاحب ژوندی و نو هر سړي تقریبا چې د هغه سره اختلاف کو هغه پسې د هغې د کفر فتوی لګولې وي او کله چې هغه بیا د دې دنیا نه لاړی نو مفتی غلام فرید صاحب یو هغه عالم چې هغه راپاسېدو او هغه دغه چیلنج ورکو او دا چیلنج هغه زمونږ د چینل په ذریعه باندې ورکو. نو اول خو زمونږ خیال دا و چې یاره مفتی غلام فرید صاحب ته به څوک داسې راپاسي او هغه به دا چیلنج قبول کړي او هغه ته به ثابته کړي چې یو مفتی منیر شاکر صاحب چې دی د هغه عقیده ټیک نه وه او هغه کافر دی، ځکه چې دې خلکو خو په ژوندي باندې چغې والي چې مفتی منیر شاکر صاحب کله ژوندی و نو دې خلکو خو چغې والي چې یاره هغه کافر دی. نو بیا هغه له چا جواب نه ورکو. نو چې دا چیلنج زمونږ د چینل په ذریعې سره و نو زه په دې سلسله کې بیا ذاتي توګه باندې په خپله باندې لاړم او چې چېرته امت تکړه او نوموړی مفتي عالم میلاو شوی دی، مانامه اورېدلې دی، زه په هغې په ځان ما رسولی دی. که هغه د چارسدې مفتیان دي، که د تنګي مفتیان دي، که هغه د مردان شیرګل مفتیان دي، که هغه په پېښور کې مفتیان دي، نو دې پسې زه ګرځېدلی یم چې یاره مفتي صاحب چې کله مفتی منیر شاکر صاحب ژوندی و نو تاسو به وایو چې هغه کافر دی، اوس دغه غلام فرید صاحب چیلنج ورکړی دی نو تاسو دا قبلوئ ولې نو هر سړي به ماته آف کیم راوي چې یاره د مفتی منیر شاکر صاحب عقاید ټیک نه و، هغه کافر دی، هغه دا دی هغه دی. چې بیا به ورته ما ووایي چې یاره مفتي صاحب یا مولانا صاحب هغه خو دا چیلنج د میډیا په ذریعه باندې ورکړی دی، لهذا موږ دا کیمره راوړې ده او تاسو په دې میډیا په ذریعه باندې مفتی غلام فرید صاحب له جواب ورکوئ. نو بیا څوک مخې ته نه راتلل. نو قدرمنو کتونکو تر اوس ساعته پورې څوک هم داسې رانغلل، زه ذاتي هم په خلکو پسې وګرځېدلم، هغه له هم چا جواب ورنکو. نو په دې فیصله باندې موږ رسو چې دا مناظره او دا چیلنج چې دی نو مفتی غلام فرید صاحب وګټو او د دې نه بعد که څوک مفتی منیر شاکر صاحب ته کافر وایي نو تاسو په خپله باندې بیا فیصله وکړئ چې دغه سړی په غلطه دی یا دغه سړی ټیک دی. ځکه چې کله مفتی غلام فرید صاحب دا چیلنج ورکړی نو پکار دا و چې دا سړی تاسو ته وایي چې یاره مفتی منیر شاکر صاحب عقاید ټیک نه دی او کافر دی، نو پکار ده چې د مفتی غلام فرید له چیلنج قبول کړی وی، هغه جواب ورکړی وی، هغه جواب ورنکو. نو دا ټاپک او دا موضوع مونږ په دې ځای باندې کلوز کوو. دغه کې مونږ لاړو، کوشش هم وکړو چې څوک داسې تیار کړو چې هغه مفتی غلام فرید صاحب له جواب ورکړي، خو چا هم دا جواب ورنکو. نو دا فیصله په دې ځای باندې مونږ کوو چې که سړي له څوک جواب نه ورکوي او مخې له نه راځي او ته ورپسې لاړم چې یاره مفتي صاحب دې سړي له جواب ورکوه، هغه جواب نه ورکوي، خو د دې مقصد دا دی، د دې مطلب دا چې دا سړی جواب نه ورکوي، وجه چې هر څه ده خو د جواب ورنکو، چې جواب یې ورنکو نو چې هغه چا چیلنج ورکړی دی دا خبره هغه ګټلې ده، دا مناظره هغه ګټلې ده. نو د مفتی غلام فرید صاحب دغه چیلنج مطابق مفتی منیر شاکر صاحب ټیک ټاک مسلمان دی، هغه په عقیده کې هیڅ قسمه فرق نشته او چې څوک وایي چې پکې فرق دی نو هغه نر شوی وی، تکړه شوی دی وی او مفتی غلام فرید صاحب له دی جواب ورکړی وی، د هغه چیلنج دی قبول کړی وی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.